علیہ الصلوۃ والسلام با د دریو خبرو نه ځان خصوصیت سره منې کو او د دریو خبرو نه خلق منې کړی دی، یعنی دریو خبرو نه خلق ساتلی دی. هغه کم دي وای ورئ ښه. لاولنی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ځان په اهتمام سره ساتو هغه ریا ده جي، ریا نه به ځان ساتو. او زمونږه عرب کې بیګا وې پاسېدلی ومه او سپو ډېر غپل تهجد الله. نو جناب په وړو وړو خبرو باندې موږ عملونه لاړه ځان له تباه و برباد کړه. نو لاولنی عمل به نبي علیه السلام سو کومه خبره وه چې ریا نه به ځان ساتو ډېر په اهتمام. دویم جي د ډېرو خبرو نه به ځان ساتو، ډېرې خبرې کثرت سره بس خبرې اترې د دې نه به ځان ساتو. او دریم جي بې فایدو خبرو نه به ځان ساتو چې اډو فایده یې نه، د دې خبرو نه به ځان ساتو. او د دریو خبرو نه به خلق ساتل، یعنی په خپلو خبرو کې به درې قسمه خلق نه راوستل. بیغي یو کمو جي د چا جي پیغور به چاله نه ورکو. الله اکبر زمونږ په معاشره کې دا خبره ډېره عامه ده، پیغور په لږه خبره جي پیغور بس ورکړي، خاص کر زنانو ته او خاص کر چې لږه خبره وشي بس پیغور هم په دې ژبې په دې سر باندې پروت وي، بس ته ورته پیغور وکړو. نو جناب څه نبی علیہ السلام چې به خلق تی ساتو نو سبو پیغور نه به خلق ځان به ساتو، پیغور چاله به پیغور نه ورکو د سره. دویم کومه خبره جي د چا جي مذمت به نه بیانو، د چا سپکاواله به نه بیانو، کمی به د چا نه بیانول. دریمه کومه خبره جي د چا عیب او د چا کمزوریانې به نه بیانولې، په خلکو به څه پرده راچوله. الله اکبر دا ډېر درانه صفات دي ښه، الله دې مونږ کې راولي. نو یو پیری تاسو ته بیا وایم ښه. نبی علیہ السلام به د دریو خبرو نه ځان ساتو، لاولنی ریا نه، دویم د ډېرو خبرو نه، او دریم جي بې فایدو خبرو نه به ځان ساتو. او د دریو خبرو نه به څه کول خلق به پکې نه راوستل، ځان به دغې خبرو نه هم ساتو. لاولنی څه د چا به جي عیب نه بیانو، عیب پرده به په خلکو راچوله چې د چا کر څومره عیب دی بس فرده. دویم جي د چا مذمت به نه بیانو، کمې به د چا بیانو نه. او دریم جي پیغور به چاله نه ورکو، پیغور. نو الله چې دا ټول صفات مونږ کې راولي ښه، ډېر مبارک او ډېر درانه صفات دي. اکو نارینه دي او کو زنانه دي، الله دې مونږ کې راولي.